په کوم ځای کې څوک مولا لیدلی په کوم ځای کې کلاس کې طالبان لیدلي چې دا ګنده ویډیوګانې ګوري دې نه پته لګي چې ته په خپله باندې ګنده انسان یو ګنده خبرې کې او ګنده ویډیوګانې دې کتلي دي ځکه ته په مولیانو باندې الزام لګې د بعضې مولیانو موبایل ما کتلی دي سکسي ویډیو سکس دا پکې قسم ده چې ګوري غټ غټ خلک داسې مې کتلي په کلاس کې مې کتلي دي مړه په دنیا مې کتلي دا د جمال روغاني صاحب تاسو به دا پیژنئ د باندې لیوني سپي چک لګولی لیوني سپي هغه وجې نه د ګډې وډې شروع کړي دي تاسو ورته خبرې واورئ د یوې خبرې جواب یې زه کوم تاسو پوره خبرې د واورئ دا څه وایي پلار پر روپو ځان ته ام بي کوي د تره او د ماماګانو د کاکاګانو د چاچاګانو پر روپو ځان ته ام بي کوي او بیا په فیسبوک باندې په ذلیات ګوري هغو ته هم زه پیغام ورکومه چې ته بیا د بختي رحمان ویډیوګانې کله ګورې کله د چا ګورې د لوی الله په ذات مې د قسمي چې د بعضې مولیانو موبایل ما کتلی دي سکسي ویډیو سکس دا پکې قسم ده چې ګوري غټ غټ خلک مې کتلی دي مې مجبوروه دې خبرې ته چې زه بالکل حقیقت وړاندې کړم دې خبرې ته بالکل مجبوروئ او خبره داره چې شاته د الله کلام پروت دی که دې کې زه دروغ وایم کتلې مې دي داسې مې کتلي په کلاس کې مې کتلي دي مړه په دنیا مې کتلي دي تاسو مې کتلي مړه ډېر مې دا الحمدلله ما مسایل هم بیان کړي دي ما دعاګانې خلکو ته ښودلي دي ما خلکو ته لمونځ طریقې هم ښودلي دي په پیج باندې پرتیم دي زما زوړ پیج ته لاړ شئ ویې ګورئ چیکې کوي ما هر قسم مسایل هم بیان کړي دي ما چې کوم دی ما خلکو ته نصیحتونه هم کړي دي ما هر څه کړي دي زه د هر څه نه راتېر شوی یم د دې پروسس نه چې د دې دا خلک د دې خلک نه دی یو طرف ته که وګورې د بختي رحمان ویډیو وګورې بل طرف ته د علیشیا ویډیو وګورې بل طرف ته د بلې ډمې ویډیو وګورې بل طرف ته د بل ډم ویډیو وګورې هغه په میلیونو خلک ګوري بل طرف ته که زما د شیخ صاحب بیان واورې د جمعې بیان تی چا ریکارډ کړی 1000 کسانو نه یې کتلی 2000 کسانو نه یې کتلی زه دې خلکو ته ولې قرآن او حدیث سپک کما زه ولې مسایل سپک کما چې هغه 2000 کسان ګوري او دغه 2 لکه کسان ګوري دې خلکو ته زه مسایل بیان کم دې خلکو ته زه دین وښیم او نن سبا ورته راونیسه ته مولا وې ځان ته که نه والله چې ستا نه بڼې وباسي دا خلک دونه پوهه خلک دی دونه نالج دی دې خلکو سره عمل نشته دی ځان عملي میدان ته راوستل پکار دي ته زما د لایف نه څه خبرې زما شاته کتابونه پراته دي الحمدلله زما د مطالعې خپل ټایم دی زما د مونځ ټایم خپل دی زما د نفلونو ټایم خپل دی زما د ذکر اذکار ټایم خپل دی زما د فیسبوک ټایم خپل دی زما د یوټیوب ټایم خپل دی زما لایف دی ما تقسیم کړی دی ته زما د لایف نه څه خبرې ته څوک یې چې زما په لایف کې ګوتې وې مای لایف مای رولز زه په دې فیسبوکونو قوم ته مسایلې نه بیانوم راشه کېنه د جمعې بیان ته کېنه راشه کېنه عام بیان ته کېنه تا کې غیرتي او تا کې پښتو وي نو راشه په کم ټاپک بحث کول غواړي په کم مطالعه وې که صرف نحوه وې په کم یو باب کې ته زما سره خبرې کول غواړي راشه کېنه که نه راشه دواړه به کینو باس مباحثه به وکړو خو په ذل تنقیدونه چې یاره د سوال او د خیرات او د زکات په روپو باندې ام بي وکړې بیا شي خلکو ته کنځلې کې تا له حیا نه درځي تا له شرم نه درځي ته د یو مدرسې طالب علم پاتې شوی تا کې نه غیرت شته نه تا کې حیا شته نه تا کې پښتو شته دی نه تا کې چېرته دین شته دی نه تا کې غیرت شته دی چې ته په دغه روپو راشي خلکو ته کنځلې کې دنیا خلک هم وکنځل لا پی ټی آی والا دا زه ولې زمونږ مخالف شو شپېته پرې ما په ویډیوګانې کې ویلو چې مهرباني وکړئ کنځلې مه کوئ هغه چې ته ورته کنځلې وکړې هغه الټه شي نو ته وایي ته پردی بده مور مه کنځه نو ستا ښه مور به څوک نه کنځي ستاسو د لاسه مونږ جنګېدلي یو په دې سوشل میډیا باندې ستاسو په سر مونږ جنګ کړی دی خو تاسو بېغیرته یې تاسو کې حیا نشته دی او ما ته وایي چې دا چل دی او هغه چل دی او ته مشالې بیانوه او ته دا کوه تا ته وګوره وسړیه او دې خبرو ته دې وګوره چې زه والله چې ګوره ما په ضد تاسو جمال روغاني صاحب خبرې واورېدې
ګوره اوله خبره دا کله وایي خپل پلار په پیسو باندې او د ترونو په پیسو باندې زیروړې کولې او خبرې کې اوله خبره خو دا ده ته چې دلته په مدرسه کې وې یا په اکوړي کې وې یا په فاروقیه کې وې ته نو تا بر چا په پیسو باندې زیروړ کاو تا بر چا پیسې خوړې تا بر چا پیسې استعمالولې چې دا الزام لګي اوس تاره پیسې څوک درکوي ته ګوره کور ناسې ټک کار نه کوې نو تاره زیروړ لا تاره پیګوچونه د دونو پیسې څوک درکوي تم په دغه غلطه طریقو باندې د جماعتونو په نوم باندې د مدرسو په نوم باندې تا به څومره چاندې راټولې کړي د پیګوچونو دپاره چې تا له په مدرسه کې پلار پیسې نه دي رالېږلي تا له ورور نه دي رالېږلي تا له چا رالېږلي دویمه خبره ده دا وایي مولیان ما لیدلي دي مولیان چې ګندک ویډیوګانې ګوري ګوره تا په 3 ځګونو کې سبق ویلی دی یو تا سبق ویلی دی فاروقیه کې یو تا سبق ویلی دی په شیرګل کې بل اخري درجې تر وی اخري 2 درجو را اکوړی تا فاروقیه کې په موبایل باندې پابندی را موبایل څوک الته نشي استعمالولای شیرګل کې په موبایل باندې پابندی را شیرګل کې څوک موبایل نشي استعمالولای اکوړی کې په موبایل پابندی را نو تا په کم ځای کې څوک مولا لیدل په کم ځای کې کلاس کې طالبان لیدلی چې دا ګنده ویډیوګانې ګوري دینه پته لګي چې ته په خپل باندې ګنده انسان او ګنده خبرې کې او ګنده ویډیوګانې دي کتلې ځکه ته په مولانو باندې الزام لګي هغه مولیان ټول تا مطلق مولایت کړي او د مولیانو صفت الله رب العزت قرآن مجید کې د عالم صفت کړي او ته یې ګنده ویډیوګانې ګورې ما لیدلې دي او ما دې شل کړي څوک چې په خپل باندې ګنده هغه ته بل هم ګنده ښکاري المرء یقیس علی نفسه د هر کس د خپل ځان قیاس په بل باندې کوي چې ګوره زه څنګه یم نو دا بل به همداسي هر کس ستا په شان نه دی هر طالب او هر ملا ستا په شان دی نه دی چې ګډې وډې به وایي او بله خبره ده دی وایي ما مسایل بیان کړي دي او زه مسایل بیانوم او دغه رنګې ما وظیفې خلکو له ورکړلي دي تا سبق نه دی ویلی ته په خپل پیج نه ته څه شعر کې یاره چې مګه به څنګه نیسي د دې لپاره مجرب عمل داسې دی یاره چې دا چل به وکړي نو دا شی به دې جوړ شي او دا شهد داسې جوړېږي او دا خوشبو داسې ده او دا داسې ده دې ته څوک مسلې نه وایي دې د خپله دوکانداري وایي مسایل دې ته نه وایي چې ته دې ته وایي چې راشه مګه به ته څنګه نیسي او دا طریقه وکړي او دا طریقه وکړي دې ته مسله نه وایي دې ته خو دوکانداري وایي او بله تا ته ما وظیفې شیر کړلي ته یې وظیفه خور مولا داسې وظایف خلکو له ورکې چې هغه نه په کتاب کې نه په قرآن کې یو ځای کې هم نشته داسې وظایف ته جوړ شیر کړي دي او بله خبره ده دی وایي دا زما خپل پیج دی او دنه څه شیر کوم چې خوښه مې ده وایي زه به دې هغه شیر کوم ستا خپله خوښه نه ده ته به ګډې وډې شیر کړې نو آیا تا ته به څوک څه نه وایي چې ته ګډې وډې وې او ته هر څه شیر کړې نو تا ته به څوک څه نه وایي صحیح ویډیوګانې کوه صحیح ویډیو کوه کو خلک یې ګوري او که نه ګوري ګوره ستا علم ناقص دی ناقص ځکه دی وایي زه چې ویډیو ورکړم یا مول شیخ صاحب چې ویډیو ورکړي هغه 100 کسان او 1000 کسان او 2000 کسان ګوري او چې بختي رحمان ویډیو ورکړي یا بله ډمه ویډیو ورکړي نو هغه 2 لکه او لکونه دغه رنګې ملیون ته رسي دا قرآن مجید نه دی ویلی قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کته دا کفار یې او کنه یې کته دا مشرکان او دا منافقین دا یې او کنه یې خدای ایمان نه راوړي نو څه پیغمبر به چې الله ته وایي چې دوی ایمان نه راوړي نو پیغمبر به تبلیغ پرې غوسه دینه پته لګي چې ستا علم ناقص دی ته به خپله دیني خبره کې که یو کس یې ګوري که 2 یې ګوري او که 3 یې ګوري ته به خپل بیان کې که یو کس تا ته ناسي او که ډېر تا ته ناسي ځکه الله رب العزت تعالی ثواب درکوي ستا نیت ته ګوري دې ته نه ګوري چې 100 کسانو وکته او 3000 وکته او دومره خلکو وکته دې نه هم پته لګي چې ستا علم دی ناقص تا قرآن اول رکوع کې داسې دی چې انذرتهم ام لم تنذرهم تا تفسیر بیزاوي نه دی ویلی چې په دې کې تا تفسیر کړی وی